الله رب العزت په خپل بندګانو باندې ډیر زیات خفه کیږي. دومره زیات خفه کیږي چې الله رب العزت د بنده د پاره د خپل بندګانو د پاره په دنیا کې چې الله رب العزت ته څه خوښ دي نو د هغې د بندګانو د پاره خوښ کړي دي او غوره ګرځولي دي. څه چې د الله رب العزت ناخوښ دي بدې شي بنده تم الله رب العزت حکم کوي فرمایي ته دا کارونه مه کوئ. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الله یرضى لكم ثلاثا، الله رب العزت په دریو کارونو باندې ډیر زیات خوشحالیږي او الله رب العزت ته درې کارونه دا ډیر ناخوښه دي. الله رب العزت ته درې کارونه ډیر خوښ دي. یو کار یو عمل دار الله فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث قدسی دی الله فرمایي چې تاسو ان تعبدوا الله، تاسو د الله رب العزت عبادت وکئ. الله رب العزت په خپل عبادت باندې ډیر زیات خوشحالیږي. دویم د الله رب العزت سره ولا تشرکوا بالله، د الله رب العزت سره په اوصافو کې د الله رب العزت سره په ذات کې څوک شریک نه ګرځي، الله په دې باندې ډیر زیات خوشحالیږي. دریم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الله رب العزت فرمایي چې په دریم کار چې زه ډیر زیات خوشحالیږم هغه کم کار دی وان تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا. الله رب العزت پر راټولوالي باندې په اتفاق باندې دا ډیر زیات خوشحالیږي. دا درې عملونه داسې چې الله په ډیر خوشحالیږي او د ټولو نه مسلمانان خو د الله رب العزت عبادات هم کوي. دغه ننګ د الله رب العزت سره نه څوک په صفاتو کې شریک ګڼي او نه څوک په ذات کې، خو لیکن دا دریم عمل چې ان تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا، الله فرمایي تاسو په خپل منځ کې اتفاق پیدا کړئ، ډلې ډلې کېږئ مه. دا په مسلمانانو کې دا عمل نشته. دی وجنه مسلمانان به حیثیت مسلمان دا په شا باندې روان دی او کم کس چې فرقواریت پیدا کوي، فرقواریت په خپل قوم کې پیدا کوي، خپل قوم جنگي یا خپل کلیوال جنگي یا په ملک کې دا انتشار پیدا کوي، فرقواریت جوړي، قسم دی دا کس به د قیامت پر ورځ باندې شیطان سره په یو صف کې ولاړي. دی وجنه اتفاق پیدا کول د الله رب العزت ته د ټولو نه محبوب عمل دی. بهرحال پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي درې اعمال داسې دي چې دا الله ته ډېر خوښ دي او درې اعمال داسې چې دا الله رب العزت ته ناخوښه دي، الله رب العزت یې نه خوښوي. یو پیغمبر علیه السلام فرمایي قیل و قال، ډېرې زیاتې خبرې کول، بېهوده خبرې کول، ډېرې خبرې کول، الله رب العزت ته دا خوښ نه دي. دویم کثرت السوال، ډېر زیات سوالات کول، بار بار سوالونه کول، سوالات کول، خبر لا چا کړی نه او دا په هغه کې سوال کوي، دا الله رب العزت ته خوښ نه دي. دریم عمل و اضافة المال، مال ضایع کول، یو خو د الله رب العزت په نوم او د الله په لاره کې لګول دي، یو په خپل ځان باندې لګول دي. څومره چې د انسان وس کېږي نو هغه موافق به دا خرچه کوي، خو د زیات وس نه موافق خرچه کول یا چې څومره ستا لګي د هغې نه سوا خرچه کول، په دې باندې الله رب العزت خفه کېږي. نو درې اعمال داسې چې الله رب العزت ته دا ناخوښ دي، زیاتې خبرې کول، دویم زیات سوالونه کول او دریم اضافة المال، مال ضایع کول. سوالاتونه مراد چې کله د دین سوالات دي نو ځان به پوهې کې ځکه حدیث کې